السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعتلال القلوب دا یو کتاب دی د امام خرائطي رحمه الله. په دې کتاب کې امام خرائطي رحمه الله د مدینی واقعه لیکلې ده چې د عمر رضی الله تعالی عنه په دور کې په مدینه کې یو کسو داغه نوم نصر بن حجاج او د ډیر زیات خیسته او نوجوانو. عمر رضی الله تعالی عنہ یو ځل د یوې زنانه د په باره کې خبرې واورېدې چې هغه زنانه شعرونه ویلو. په شعرونو کې دا خبره وکړه چې ماته داسې لار وښایې چې هغه د کور ته تلي د خواله تلي. مطلب یې دا چې زه د سره ملاقات وکم ځکه د ډیر زیات خیسته او په مدینه کې د مشهور شو د حسن د وجنه. عمر رضی الله تعالی عنہ چې کله دی راوغوښته وته وکتل نو هغه ته پته ولګي دا دومره خیسته دی او د حسن سیوا دی او خیسته ځوان دی. نو هغه وی اسې نه چې د مدینې دا زنانه په فتنه کې ونه غورځېږي. نو دته حکم وکړو چې ته به د خپل یخته لرې کې د سر یخته به دې لرې کې. غرض یې په دې خبره کې دا و چې دی د خپل یخته لرې کې په دې سره به د حسن لږ کم شي ځکه یخته دې سره انسان ښایسته ښکاري. چونکې د امیر المؤمنین حکمونو یخته لرې کړه. چې کله یخته لرې کړه او بیا عمر رضی الله تعالی عنہ ته وکتل نو حسن یې ښه ښکاره شو، ښه ښایسته شو. بیا عمر رضی الله تعالی عنہ د مبارک یو ناشنا فیصله وکړه او هغه دا دته وی چې ته به لاړ شې بصرې ته د مدینې نه وشاړه او تر څو چې زه ژوندی یم ته به مدینې ته نه راځې. بصرې ته وشړو. د بصرې چې کوم گورنر و هغه ته هم دا خط ولېږه چې دا ماره دی وجې نه را وشړه چې د حسن د وجې نه د مدینې زنانه په فتنه کې غورځېږي. دا واقعه ډیرو امامانو په خپل کتاب کې لیکل، خاص کر شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په مجموع الفتاوی کې څو ځای دا واقعه لیکلې ده. علماو دا خبرې لیکلې چې کله د یو سړي ګناه نشته، اوس حسن دی، حسن خو الله دله ورکړی دی، د په دې کې څه ګناه نشته، بیا ولې عمر رضی الله تعالی عنہ د مبارک داسې فیصله کوي او د شړی د مدینې نه بصرې ته. نو علما لیکي چې په دې کې مصلحت یو مصلحت باغی کې دا و چې دا چونکې مدینه الرسول دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د اوسېدلو ځای و او په دې کې فتنه راتله او د دې زنانه په فتنه کې واقع کېدل دا امیر المؤمنین ته خنخ کار کېده. یوه د دې مصلحت د وجې نه دی هلته وشاړه. دویمه دا و چې چونکې هغه امیر المؤمنین و هغه ته پته لګېده چې د داسې خلکو دپاره کم ځای مناسب دی نو هغه ځای ته یې وشاړه. دریم نمبر خبره دا و چې چونکې په بصره کې حسن ډېر زیات و، د بصرې خلک ډېر زیات ښایسته و چې دیم هلته لاړ نو د هغه ځای خلک په خپله هم ښایسته و، نو د حسن د ښایسته خلکو په حسن کې ګډ وډ شو. نو هلته د حسن نه دومره فتنه نه جوړېده لکه څومره چې په مدینه کې جوړېده. د دې وجې نه عمر رضی الله تعالی عنه د بصرې ته وشاړه.